الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم حاضرینو دې جلسه کلی اوسیدونکو مرګرو نن تاسو په جمعات کې د قرآن کریم اختتام په دې کې ما شومانو الکانو قرآن کریم ختم کړو سپینګرو بډاګانو باباګانو قرآن کریم ختم کړو او پای سلسله کې تاسو نه دعوت درکړې ده مانه دعوت را کړې ده الله دې ټول عمل قبول او منظور ګرځي او الله دې موږ د قرآن او سنت خادمانو ګرځي قانون داده چار یو کار خلق کوي نو په خپل ټیم باندې کوي او کله هغه ټیم نه لګرست شي نو بیا هغه دا کوشش کوي چې هغه کار پریږدي نه او د هغې لپاره لږ محنت زیات کړي هلې ځلې زیات کړي چې هغه کار چې کوم زه کول غواړم چې هغه خپل ټیم له ورسي لکه موږ او تاسو زمیندار یو موږ چې په للمه کې ممپلي کرو نو د ممپلو د کار یو ټیمي چې جیب میاش راشي نو موږ ممپلي کرو بعض زمینداری چې څنګه د جیب میاش داخله شي نو هغه فورن پټې واړي ممپلي پکې ونولي او بعض زمینداری هغه روزګار نی یا سنور کارونه مخی کی یا خیال نی نو جیب د نیمه نواوړي او هغه ممپلي نی کرلی نو هغه بیا ممپلي سپینول نه کوي خو دغه سي په بوجای کې واچي او په بو کې کیدی یو ورځ یو شپه بو کیږي بیا راوالی او پټی کې ولولي او یې کری هغه ایمان لګ سستی شوه دا ټیم رستو شوه دې خدای دې پاره به اوس محنت زیات کول غواړي چې خپل ټیم لا د ممپلي راورسي او زه ولاړو ما زه خرڅ کما او زما جیب د پیسې راشي داسې انسانانی
بعض انسانی چاگاد وڑکوالی نا مور او پلار مشران روڑا خویندے آئے دیتا تیار کی چو ورشا جماعت تا استاد سخا ورشا قرآن زدکا نو علارشی قائدہ شروع کی سپارہ ہوئی ترجمہ دا قرآنی کریم اور بسی شروع کی اور بعضی بندئی چاہ پہ او زمیدار قرآنائی کی پیدا شوئی زمانہ کے رواج نو عادت نو ناغپ وڑکوالی باندے قرآنی کریم نہیں ویلے وکلا چاہ مشرشی ناغوی اگرچہ وقرانا تیر شوے دے و بیام زا اقبل فصل در لاسا کولشم آد آخرت اگا فصل آتر لاسا کولشم نو کزا مشرمیم زسپین گرے ہویما و بیام زبا قرآنی کریم واما قرآن تبکینما یو رد براشی کہ جوان دین زبا قرآن کریم ختم کر یو رد براشی چاود حساب کتاب رضی زبا اللہ تخبل بانا پیش کم چا اللہ پوڑکوالی میں نویلے ناپویا ما کچھ زلوی شما گرا کسپینو لگی دل یا استاد راگے منتے قرآن وی مولی عبدالحق راگے مولی یعقوب راگے منتے قرآن خوداو زو اتاکین آسما او ما قرآن وی نو آگم فصل چی آغاز تاد فائدی و آغا بستا لاس لراشی اس ما قتل بازی وارا لکانو چاگئی لوما انامون ورکش او بازی کسانو چاگئی سرب باباوی فلانے بابا فلانے بابا ایلو میں نامون ورکول ایو ما اقبل فصل حاصل گا من کان یرید حرس الاخرت نزد لہو بیا چاچ دا آخرت فصل ارادوا دا آخرت فصل حاصلو اللہ و زبو اللہ نورم زیاد کم زبو اللہ ورکما اغلاو ما اللہ عجر ورکی و ایوز اللہ ورکی قرآن کریم چاپ الفاظ باندے ختم کر چاپ مانا باندے ختم کر داستاسو لیر علوی خوش قسمتی دا داستاسو یو مڑانا دا دا پتاسو باندے دا اللہ رب العزت یو پیرزو او یو احسان دے زکا قرآن دا اللہ کتاب دے دا اللہ خبری دی دا اللہ کلام دے چاہو سڑے دا اللہ کلام ہوئی دا اللہ کتاب ہوئی دا اللہ خبری ہوئی دا آغد پارا یو دیر لوی مقام او دا آغد پارا یو دیر لوی حیثیت دے اللہ دستاسو دا عمل قبول و منظور ہو گرزائی وہ دنیا کی جسوک سا عمل کئی داغی سلاو داغی اجر اللہ اغلا ورکئی موس کئی داغی اجر داغد پارا دے روجنیوی داغی اجر داغد پارا دے زکاة ورکئی داغی اجر داغد پارا دے خو یو دا سے عمل چکئی یو تن او فائدے گنو کسانو ترسی اگر یو عمل دے چاہا قرآنی کریم ویل دی او دا قرآن سر تعلق دے سورہ مومن کے اللہ دا ملائک کو ذکر کئی الذین یحملون العرش ومن حولہو آغا ملائک چی عرش رب العزت یو چت کرے دے او دا عرش چاپیر دی اغی دا اللہ حمد و ثنا ہوئی دا اللہ تعریفنا گئی
او قرآن وی ویستغفرون بخنا غواړي هغه کسان له چې ایمان راوړل دي هغه وی الله دای ته بخنا وکي دای مور پلار وبخي دای اولاد وبخي دای خزه او خاوندان وبخي چې وتبعو سبیل استاد لار تابعدار شو د قرآن تابعدار شو دور لوی مقام او لوی حیثیت چې ملائک ولا دعا غواړي هر رب العزت نه چاپیره ولاړ دي هغه ولا دعا غواړي دا مقام دا د بل چا نشته قرآن اخر ته ورسید آخری 3 سورتونه پاتې داغي مطلب وا اول سوره اخلاص قرآن کریم کی اللہ سنور اہم مضامین بیانی یو بائی کے دے اس بات توحید چا اللہ یو دے بذات او بصفاتو کی او داغ شریک او داغی صداری سوک نشتے دا کی دے چا چاراشی داغ عمل بیا قبلی گی او کدا کی دای نی نو داغه عمل نه قبلی کاغه موس کوي کاغه حج کوي کاغه زکات ور کوي هغه عمل بیا نه قبلیږي ابو جهل او داغه مرګرو مزوم کو قرآن کی وی وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا واموزی بے فائدیو خیراتون امکول اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام اغی حجونا امکول واغا قبول و منظور نو زکا اغی دا مسئلہ نو منلی چه حاجت سرکول والا و حاجت پرکول والا یو اللہ دے نو اول دا مسئلہ منل غاڑی چه حاجت پرکول والا یو اللہ دے نو اللہ وی قل هو الله احد وازما پیغمبرا شان داده اللہ دے یکیو سنگا یو دے اللہ صمد اللہ دے بینیازا اصمد ما یصمد الی فی الحوائج سمد آغازات دوئی چاہتا جڑا فریاد کی مصیبتوں کی اللہ سمد اللہ آغازات دے چاہتا جڑا فریاد کی مصیبتوں کی جڑا فریاد یو اللہ تعالی عبدالرحمن بابا وئی سہاجت دے چودہ بلخواتائی غوارم بخبل کور کے ہم کنار دے رب زمان صلاة بل دربار لزمان صلاة قبرنو زیارتنو خوالت زمان دے دا پارا چال دیا اللہ را مدد کما کور کی اولیتن غوارما نو اللہ حاجت سر کولو والا دے لم یلد ولم یولد ندا اللہ نائب سے نا اللہ دا چا نائب دے ولم یکن لہو کفوان احد نشتا دے اللہ اللہ پا مثل اللہ باندی اوتان کفوی مثل تا دا اللہ منتحی سوک نشتا سنگا چی اللہ بغیر دا ٹیلیفون و دا وارلس نار ساوری دا سی بل سوک نشتا نو چې موږ با ناپوهه مسلمانانو د دې ځای نه وي پیر بابا په نکاح را مدد شي نو پیر بابا په ټلیفون اورېدل که په وارلس او که بې د دې نه اورېدل نو دا خو د الله صفت او دا غیله ورکو الله را مدد کېده بغیر د ظاهري اسبابو یو سڑے جواندے دے حاضر دے تو اتغیرو راشا دا پن را سر اوچت کا ٹھیک دے اسباب دی اوچت بکی در سرا
راشه دا بار را سره اوچت کا اوچت بکی در سره اوچوینی گوره نا او تو آلوی زوانا پا نیکای را مدد شی نو دا صفت کو دا اللہ چی اللہ را مدد کے دا اللہ صفت بندگانو لورک ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لا په مثل د الله باندې یو تن قانون دا دی چې کوم کور کې پیسې خزانه غلغی تزي روان کاندر داخله نزي خوشي کاندر داخله نزي چې کوم کور کې پیسې خزانه نغلاغی تزي کم زړه کې کم سینه کې چې توحید نه نو شیطان وي سم غر دې پرېدای او چې کم سینه کې توحید پروتي شیطان کوشش کوي چې هغه گمراه کی او په غلط لار روان کی یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وایي زما زړه کې څه خیالات راځي وسوسه راځي نبی علیہ السلام ورته ذالک عین الایمان دا یقینا دا ایمان نه خلا دا غي مطلب داو چې ستاسو سره کې توحید دی شیطان ذکر راځي وسوسه یې که توحید نه وي شیطان ستاسو سره کې سکو بیا خیالات او وسوسه درته سلا چولې شیطان وسوسه یې او د دې مسالې نه دی اوري نو دا غره پناه واړه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبر پناه واړه ما پرب شلون کی من شر ما خلق د شر دا سنا چې پیدا کړی دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې خپریوزی ومن شر النفاثات فی العقد د شر د بوکو او ګنا په غټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي حسد او بغض دا داسې مرض دی چړومبه انسانانو کې دا مرض راغلی و دا آدم علیہ السلام زیو خپل ورور ته باندې شو هغه ورور ورته سویلی هم نو خو هغه له الله یو مقام ورکړ هغه ورور یې داولي حسد او بغض دا ډیر ناکاره مرض دی الله دې موږ د دین او ساتي د پښتانه همیشه د بل د مال حساب کوي چې په چا خدای فضل وکي دی دا ولا چتو دا د کم ځای نه راغلو نو چې امي غریب باندې خدای فضل وکي او پیسې ورڅخه راشي مړه دې چا ته پټ د پوډرو کاروبار کوي چې مولا باندې خدای فضل وکي دا مړه وي چاندي ولا راځي نو مزه وکړي نو امي په یو طریقه بدنامه یو مولا په بل طریقه او اصل خوري دا غنه ساغسته نشي حسد او بغض هغه زیاتی الله دې موږ د حسد ګرو نو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبر بنا غوړم برب د خلقو ملک الناس واجدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر وسوسه چې انکی پټنا چا پټ راځي او بیا بیا راځي او وسوسه چي من الجنة الذي يوسوس في صدور الناس آغا چه وسوسه چه پسینو ده خلقو کی من الجنة والناس کاغا ده پیریانو نه یو گد بندگانو نه زگا شیطانان دو قسمه
یو د پیریان ندی د اوره پیدا دی یو هغه دی چا د بنیان ندی الله دې موږ د دواړه قسمه شیطانانو نه وساتي د شیطان ځان له څه فایده نه هغې کې څه سوچي خو چې بل غرق کي بل تباه کي د بل نقصان وکړي نو دا په پیریانو کې هم دي دا په بنیانو کې هم دي الله دې موږ د دواړه قسمه شیطانانو نه وساتي نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې تاسو د خدای کتاب ختم کړی دی مولوي یعقوب خدمت کړی دی تاسو ته د خدای کتاب ښیلی دی الله دې موږ همیشه د قرآن او د سنت خادمان وګرځوي او الله زموږ ټول را د قرآن او د سنت خدمت والی ګرمي ده په دې لږ بیان اتفاق کوم الله دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ استغفر الله دعا وکړئ دا کوم مرګرو چې قرآن کریم ختم کړی دی چا ورته قرآن ښودلی دی نن څوک د هغې حمایت له ملګرتیا له نصرت له راغلي دي دعا وکړئ چې الله د ټولو کورونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي د چا څه حاجتونه وي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي څومره مسلمانان مشران کشران وفات شوي دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي څوک بیماران دي الله دې ورله شفای کامله ورکړي د چا دشمنۍ او طرفګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي څوک په جیلونو کې پراته دي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي الله دې په موږ باندې رحمت بارانونه وکړي الله دې په موږ د رحمت بارانونه وکړي الله دې په موږ د رحمت بارانونه وکړي او دا وړاندې الله ختمه کړي الله زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه